أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. مخیاتونو کې غزوه احد کې چې کوم حالات مخې ته راغلي وو د هغې څه تذکره وشوه. الله رب العزت د طرفنا امداد راغی، په دې باندې امن سکون تسلی راغله، سکون اطمینان د پرکالی په شکل کې چې دینا غم ټول ختم شو. کم چې منافقان خلقونو پاغي کې داغي په زړونو کې دغه وسوسې چلے دی، اغي په غم کې اخته وو. خبرې دا کولې چې مونږ که چېرته یې څه اختیار را سره وی نو مونږ به دلته کې نه وژلی کېدی نه به قتل کولی کېدی. الله رب العزت د طرف نه ورته جواب وموشو چې که تاسو کمو خلکو چې قتل داغي مرګ یو ځای کې مقرري نو هغه ځای ته به راځي. اوس دې آیتونو کې تذکره کوي د هغې منافقانو چې هغې داسې خبرې کوي د خپلو مسلمانانو مؤمنانو په باره کې. دا مسلمانان یا دا کم خلک چې تلي او هلته کې شهیدان شوي دي یا قتل کړی شوي دي، که دې زموږ سره وی نو دوی به نه مړه کېده او نه به قتل کولی کېده. الله وایي دا د دې په زړونو کې د افسوس دپاره دا خبره راغله. کنې نور خو مرګ ژوند د الله په لاس کې دی. ترغیب ورکوي ورپسې جهاد طرف ته، قتال طرف ته، سره د بشارت نه. که تاسو هلته کې قتل شوئ نو دا خو به شهادتي د الله رب العزت د طرف نه بخښنه رحمت وي او هر څه چې دي نو بیا تللی الله ته. ورپسې د امیر آداب ذکر کوي. امیر دی نو امیر څنګه پکار دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفاتم ذکر کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت سو نو دغه صفات په امیر کې پکار دي. امیر کې دا صفتی هغه امیر جهاد دی که هغه بل یو امیر دی هغه هم دا خبرې پکار دي. سوی فبما رحمت من الله لنت لهم، په سبب د رحمت الله ته دې ته نرم شوی. که ته بد زبانه وی، سخت زړی وی نو دا خلک به ستا د خوا نه تلي وی. د هغې تذکره راځي. بیا تسلی پیش کړي د صحابو بیا خبره کوي چې هلته کې تاسو چې کوم خبره شي وه نو معافی د هغې معافي خبره کوي.
بیا بل ادب ذکر کوي امیر حرب تا امیر سی په باره کې د امیر سی د پاره خبرم ذکر کوي سب کار دی او بیا زجر تخویف داوا پیش کوي او صداقت د پیغمبر او د کتاب په پیش کوي د پیغمبر مشن داوا پیش کوي امیر لسه په کار دی امیر وسه کوي نو دا آداب د امیر پیش کوي فبما رحمت من الله لنت لهم سرا بیا په وما كان للنبي يغل سرا او بیا لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم دې سره پیش کوي یا ایها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا اے مومنانو لا تکونو کالذین کفروا مکیږي دا کسانو پشان چې کفر کړل وقالوا لاخوانهم وای د خپلونو بارکه اذا ضربوا فی الارض کله چې هغه سفر کوي پس مګه کې او کانو غزن یا دی غزا کوي لو کانو عندنا ما ماتوا وما قتلوا دا کسان چې سفر باندې تللی دا کسان چې غزا لتلی او الته مړ شوی دي شهیدان شوی دي قتل شوی دي ندی داوی لو کانو عندنا ما ماتو کچری دی زمنګ سره وینو دی بنمړه کېده وما قتلوا نه بدی قتل کول کېده ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم نا انجام داشي چې ګرځي الله دا حسرت په زړونو د دې کې دا حسرت ته افسوس دے سبب د حسرت او سبب د افسوس دے په زړونو کې والله يحيي ويميت والله ژوند کول کوي او مړه کول کوي والله بما تعملون بصير الله په اسمانه چې تاسو کوي لیدونکو دی دا خبره دا هغه چای چې هغه پزړه کې ایمان نه وي کدا چل نه وې شوه نو دا بنه کېدو کدی دې دغه زیت نه وې تل نو دې بنه مړ کېدو کدی دغه زیت نه وې تل نو دې با نه زخمی کېدو لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا دا الله په کارونو کې ګوتی وي اوس داغه مرګ مقرر او هغه ځای کې الله وتعالى رساو دی وې کده نت لینو نو مړ کېده دا څومره چې مړ دي دا چې په دغه ځای کې مړ دي هغه ځای کې سفر کې مرګ ملاوي jihad رسول الله شنو الته کې مرګي بل ځای کې نشتی نه الله دا سبب د افسوس د دې پرونو کې ده دا منافقان دا خبري د دې پرونو کې دا خبري منافق سره دا خبري کوي مؤمن سره چې کوم خبره او شوا نه دا نه کې داسې نه وې شوی نو داسې بنه کېدا دا د منافقانو خبري دلته زموږ مسلمانان هم دي سی وای کله کله دا د هغه منافقانو په نقش قدم ما موږ روان یو نو دا الله په کارونو کې د الله په تقدیر کې ګوتیوال نه دی پکار بس دا الله طرفنا مقرره او بس شو خلاص ده والله يحيي ويميت ولا جند ولو كنتم في بروج مشيده اگر چې تاسو په مضبوطو کلکو چتو قلاګانو کې په قلاګانو کې دنه پټ ناشتي بیا هم مرګ چی نو یبا ډېر دغه شي دي بعض خلک ځانې ډېر شونه تاو کړي لیکن چې مرګ راځي دغه سيزونو نه مرګ منکیږي نه سو قلاګانې تالی لګولې دروازې بندي کړلې چاپیرا خپل اسونه دي هغه مدرولي هغه نسو راوختې نشي بیا ورپسې انسانان دي د انسانانو نه اخواته نور سامان نه دي هغه نه اخواته پکې یو تن کې نو له خدای موجنی دا ابو لهب یو زو بارکیم دغه سراجی چې په سفر کې
هغه بالکل په منځ کې د خلکو په منځ کې د هغې نه اخواته سامانونه او اخواته اوښان دي اسونه دي دا ګیر چاپېر دی خو دي دا دیوال نیوال دي او دی په منځ کې پروت دی منظره راته هغه منځ ته راورسېدو هغې مات کو او روان شو لاړ دغسې بعضې نور کسان دي اسود عنسی و د پیغمبرۍ دعوی کړوه قلعه کې دننو صحابه کرام پسې لاړه وه په چل باندې ځانې دننه کو یو صحابي ځان دننه کړلی هغه پسې رسېدلی او هغه ځای کې هغه وجللی او بیا راوتلی او خپل ځای ته ځان رسولی ملګرو ته ځان رسولی والله یحیی و یمیت الله ژوندي کول کوي مړه کول کوي والله بما تعملون بصیر الله په اسمان چې تاسو یې کوي لیدونکی دی ولئن قتلتم فی سبیل الله یا متم کچرې قتل کړی شوئ تاسو د الله په لار کې یا مړه شوئ په خپل مرګ باندې په سفر کې روان دی په لار روان دی ناجوړه شو یا زخمی شوی دی هغې لار باندې روان دی زیم ناڅاپه د مرګ وخت پرې راغی نو کله دغسې ناجوړه شي مړ شي کله زخمی شوی دی او په لار باندې بیا راته مړ شو او کله هلته کې قتل کړی شو شهید شو او متم لمغفرة من الله نو خامخا مغفرت د الله طرف نه رحمت او رحمت خیر مما یجمعون دا غوره دا اصل چې داخله کې راجمع کوي داخله چې کم سره راجمع کوي کم اعمال کوي دا هغه ټولو اعمالو نه غوره دغه شی دی دنیوي لحاظ سره د دنیا مال او دولت نه خو ډېر غوره دی او کم عملونه چې داخله کوي نو د هغې نه هم غوره دی سره دغه مرګ د شهادت دی مرګ د شهادت باندې څومره ګناهونه دي هغه معاف کیږي ما سوا د حقوق العباد نه حقوق العباد الله نه معاف کوي قرض دی الله نه معاف کوي نو مخکې بعض ځایونو کې تذکره کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې یو سړی راغی وی جهاد لازم نو ټول ګناهونه معاف کیږي که شهید شوم او یاو هغه وته په دې کې جبرئیل اسلام راورسېد وته وایه چې الا الدین قرض نه معاف کیږي حقوق العباد نه معاف کیږي د بل چا حق دی تا باندې هغه نه معاف کیږي الله خپل حقونه معاف کوي هو خیر مما رحمت خیر مما یجمعون ولئن متم کچره مړه شوئ تاسو او قتلتم یا قتل کړی شوئ تاسو الی الله تحشرون نو خامخا الله طرف ته جمع کولی کېږي الله د پاره ته روان شوی تلی په لاره باندې مړ شوې یا هلته کې ورسېدې او هلته کې قتل کړی شوې شهید کړی شوې نو آخري خبره به صحیح دی الی الله تحشرون الله ته به جمع کولی کېږي هلته کې قیامت کې بیا راپاسولی کېږي فبما رحمت من الله لنت لهم ادب پیش کې یو دا دی چې امیر له پکار دی چې نرم زړی دی نرمي فبما رحمت من الله لنت لهم په سبب د رحمت د الله د طرف نه رحمت ته پتا باندې چې نرم شوی دی تا ولو كنت فظا غلیظ القلب کچری به ته بد زبانا غلیظ القلب سخت زړی لنفذوا من حولک نو خامخا داخلك بتلی وستا د خوانا فاعف عنهم معافی کو دیتا واستغفر لهم بخنا طلب کو دی د پارا وشاورهم فی الامر مشوره وسره کو پکار کی فاذا عزمت نو کله چې تعظم کې دیو کار نو توکل الله نو توکل کو په الله باندې ان الله يحب المتوکلین یقینا الله خو توکل کوونکی ځان سپاره په الله باندې یقینا الله خو هغه څوک چې هغه په الله باندې ځان سپاري دلته کې یو خبره دا کوي امیر صاحب له پکار دی چې امیر صاحب دی کاغه د جماعت امیر دی کاغه د یو دیوی ډلې امیر دی مختلف تنظیمونه د هغې امیر دی یا ټول نه پکار دی داسې نه امیر صاحب پسې هلته یې څه خبرې چا وکړې
دے پاسی کنزل شروع کی امیر صاحب ته خبرې وکړې امیر صاحب یې ستاسو د اثر اوړه امیر نه مزل لاړم نه زه ستاسو جماعت نه لاړم ووتم بل جماعت ته لاړم ستاسو ډل نه ووتم ستاسو تنظیم کې سره اړو یم ستاسو تنظیم کې چل کوم کنزل کوي ولو كنت فظا وي کچروي ته بد زبانه وي خبره اله خبره کې خبره خلکو ته کینو پورانه کوي دا د امارت قابل نه دی نرم پکار دی خبره کوي د اوري د سلام غټ پکار دی خلک وایي زړه غټ دی خو د بیماری دوی زړه غټيږي هغه نه زړه غټ پکار دی چې هر خبره چې کومه خبره وته کې چې هغه پکې زیږي او چې دې الټا په انتقام باندې راځي دې په جنگ راځي دې د امارت قابل نه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې وسره راغی نو غاړي ته ول صادر واچو او تاوی کو نو مړی ول خپکړه زما قرض راکا الته صحابه بس را پاسې دوی اته سکے رسول الله صلی الله علیه وسلم قرار شي دغه حق دې ما باندې دغه حق دې ورکی ولا جات ولا ورکی خول ورکی احسان سره کوي دا نه چې هغه کین تو سرم جنگ شروع کی نه تم کوا نه الله وی دا رحمت دې پالا مې دا الله پتا مې رحمت ته چت نرم شه دیتا ولو كنت فظا کچریوه تبت زبان وے جب دې وران وے غلیظ القلب سخزړې وے سو دې پس راضی جی زمانہ غلطی شي ما معاف کزن نو مت دا کار مې نه کړې زستاسو په دغه کې نو متله غلطی نه نشي دا دا کنزل شروع کی بدر ویل شروع کی وینکم معافی ځا لکه موږ سره تر سره اړوي نه ما ته خپل کتاب نه خارج کړو نه نن راځي راځه سبا راځي بیا راځه خیر دی چاویلی ایدر گئی مادر گئی نا امیدی نیست اگر 100 بار توبه شکستی باز آ واپس راشه اگر چې سل پیری تا توبه ما ته کړی واپس راشه بیا قبلیږي ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك نخامخا دا خلق بتلی وے خوارا وارشی بے استاد خوانا کتبت زبان وے تنرم نوے تا سخزڑے وے نو دا خلق بستاد خوانا تلی وے دا قصی بازی و پاتشی وے انا بازی سڑے سخزڑی بد زبانی نو خلقی بیا پریدی دا نکی گی دسرا ار یو سره انسان ساتي ملګرتیا کې گاڑی کې بس سره لاړ شي نه موږ سم به دغه دي سي بس زبان دی داسي دی او داسي دی موږ سره نه زی دا خپل جوړ وسر کوي سوګي بیا ځان سره گاڑی کې نه پریدي ځان سره په سټ باندې نه پریدي ځان سره په مجلس کې نه پریدي جدا شي یوازې شي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم صفاتونه دي نو دغه صفات دا په امت کې پکار دي دا په امیر صاحب کې پکار دي په مشر کې پکار دي دا نه چې आवाज خپل ته بکنزل نه کې خپل نه پرودو ته هم نه کې الله رب العزت رسول سورۃ آل عمران کې سورۃ انعام کې برازي ولا تسبوا الذين يدعون من دونه او کنزل بنا کې آغا چاہتا چې داخله کوله د الله نه سوا بندگی کوي دا بوتان دي دې بوتانو ته کنزل نه کې اس پکې بنوي اون چې هغه تنوي بوتان تنوي دلته کې و انسانان دي او یا معاشره ده نو د یو جماعت سره لګي نو بل جماعت ته کنزل کې اس پکې سپوري وي بیا خاص کر چې کله بازي مقابله راشي وټونه دي سدي هغه کې بیا کنزل کې سوایم هغه
پټ ډډونه راخکاره کوي. ولو كنت فظا غلیظ القلب نو فاعف عنهم نو معافی کو دیتا واستغفر لهم بخنه طلب کو دی دپاره نو یو معافی بو تم کې خبره غلطه کړلا معافی خیر دی خبره غلطه شي دا او کار نه کړی شوی زیاته کړی شوی دی نو فاعف عنهم معافی کوا واستغفر لهم بخنه طلب کو دی دپاره. الته مخکې صحابه کرامو یو غلطی کړوا نه الله وې فاعف عنهم معافی وتقوا واستغفر لهم بخنه ولم طلب کو د الله نه. وشاورهم فی الامر او بل دا چې مشوره سره کو په کار کې غلطی کړلا بیا ته اثر اړ ګوري نه بل ته ګوري ابر هغه ته ته ګوري ته بناسي ساسره خبره کې زګورم خان ته خان ګوري اسمان ته خان سے امیر سے بل ته ګوري اسمان ته ګوري. وشاورهم فی الامر نو مشوره سره کو په کار کې دې مې د دې سړی زړه خوشاله شي که مانم ته پوسو کوه کني ما خو ګوره دومره غلطیانې مې کړې پلان کې ځکه مې غلطي کړو پلان کې ځکه غلطي کړو او امیر سے ګوره زمانه مشوره واغسته. وشاورهم فی الامر وإذا عزمت فتوکل الله نو کله چې تعظم وکې فیصلو کې مشوره وشوه نو چې کله مشوره وشوه فیصله وشوه نو بیا فتوکل الله نو توکل کو بیا کوم فیصله چې شي د باغ باندې عمل کوي. ان الله يحب المتوکلین یقینا الله خوښي متوکلین. ان ينصركم الله فلا غالب لكم که الله تاسو امداد وکړي نشته څوک ضرور پتا تاسو باندې څوک غالب بیا نشتی که الله تاسو امداد کوي نو تاسو باندې څوک بیا ضرور کې دی نشي. وای يخذلكم او که الله تاسو وای يخذلكم که الله تاسو امداد پریدي ابل مانن کې کی یغزلکم چې الله تعالی شرمنده کوي تاسو لري کوي نه هغه د سره سوال نه پیدا کیږي چې بیا ورپسې سره جواب وکي نه نه. و یغزلکم که الله تاسو امداد پریدي الله تاسو نه امداد پری خو دو تاسو دغه څه پری خو دی نو سجل بکی. فمن ذا الذي ينصركم من بعد نو سو دې چې تاسو امداد وکي د الله نه برستو الله امداد پرې خودو داغه نرستو بس تاسو سره څوک امداد وکي بیا څوک امداد کوونکې خونشتي. وعلى الله فليتوكل المؤمنون پکار چې په الله باندې توکل دي کوي مؤمنان. بل ادب ذکر کوي وما كان للنبي يغل یو مطلب دا دی ندی پکار پیغمبر لا چاغه د خیانت کی یا ما کان للنبی ندی ممکن پیغمبر دا پارا چاغه د خیانت کی پیغمبر خیانت نہ کی بل دادا وما کان للنبی یغل ندی پکار بل چالا چاغه د نسبت کی پیغمبر ته د خیانت کولو. ما کان للنبی یغل ندی جائز لا يجوز لاحد اچا د پاره دا جائز ندی چاغه دی نسبت کوي پیغمبر ته ایغل چې د خیانت کړل. مطلب دا امیر سی باندې وچ پوچا تهمتونه باندې لګي چې امیر سی داسي کوي امیر سی داسي کوي خلکو مال یو خړو دا چلیو کو دا باندې وچ پوچا الزامونه باندې لګي. وما كان للنبي يغل امیر سے لم پکار دی هغه خیانت نه کوي پیغمبر باندې کې خو دا د پیغمبر خو معصوم دی هغه نه خو نه کی یا معنا پکې دا کی چې کېږي نو امیر سے لم احتیاط پکار دی نو خلق له مامورین لم پکار دی چې امیر سے باندې وچ پوچا تهمتونه نه لګي ولې خبر دا سیدا وما يغل اليات بما غل يوم القيامه سوچ خیانت کی نو راوړي با هغه سوچ خیانت کړي پر ورځ د قیامت. ثم توفى كل نفس ما كسبت بیا پورا ورکول کی هر یو نفس لا چې کم کسب کړي او لا یظلمون او دی مای به ظلم نکي. سې چې کړي کوم خیانت کړي نو دا قیامت پر باندې پد باندې داغي قیامت پر باندې دا پد باندې لگا خیانت ته غلا کړلا
نو غلا یې د څه شي کړله چې د څه شي غلا یې کړله نو قیامت پر باندې دا په د باندې ښکاري ځلیږي وپې چا غوایي پټ کړلی چا اوښ پټ کړلی حدیث کې راځي اوښ یې پټ کړلی نو دا اوښ به د په اوږه باندې غوایي پټ کړلی د په اوږه باندې به د خپل کم اواز چې دی کوي اواز به کوي خلک به ټول خبرېږي ګوره چللی چې ناسه به یو پرش وشي که نه هر سړی شاته وګوري چې شو یو کړس وشي نو هم خلک شاته وګوري چې شو یو خوا بل خوا وګوري کړس کم دی نه راغله اواز کم دی نه راغله आवाज وشو کاغه د بیزه आवाज دی کاغه د غوایی आवाज دی او کاغه د اوخ आवाज دی هر څه چي دی چې معمولی आवाज وشو هر سره شاته وګوري نو دا چې خلک وته ټول ګوري اوبه دا په وګه باندې اوخ دی نه د په وګه باندې دی غوایی دی نه د په وګه دی او جواب مخکې شوی دی د غوایان پټ کړي نو غوایان خو دوه غوایان خو د په اوږه باندې راځي یا دوه اوښانې پټ کړي یو اوښ دی نه یو په اوږه باندې کله راځي الله پسې دیم غټ کي ښه سړی پسې د بدن پسې غټ کي یو سړی خیانت یې کړلی غلا یې کړله نو ځمکه یې پټه کړله ځمکه هم خلک پټوي که نو څوک ځمکه کني ځان ته یې غټه کي بل ته یې تنګه کي څوک لار تنګوي او څوک پردی حق وهي برید وهي او څوک پکې داسې دي چې هغه ناجایز قبضې کوي نو څوک لګیا دی د خور په حصه باندې قابض دي او څوک جو د رور په حصه باندې قابض دي څوک د بل چا په حصه باندې قابض شي دي نو دغه چې څومره ځمکه قبضه کړله نو دا به تحت الثرا پورې دا به راوویستی شي او دا به د مرۍ ته واچولی شي زه ګرځوی نو که هغه غټه وي نو بیا به څه کوي نو دا به د بدن پسې الله غټ کي که نه نو من یغلل یاتی بما غل یوم القیامه اسو چې خیانت وکړي نو راوړي به هغه څه چې خیانت یې کړلی د قیامت په ورځ باندې دا نه چې قیامت په ورځ باندې ماستانه دا اوښ پټ کړی دا واخله او ورکولی نه شي هلته کې هغوی به ترې اخلي هم نه ولې هلته کرنسي بیا بدله ده هلته کې ما تعالی اوښ درکړ ما نه اوښ پټ کړی خو دلته کې اوښ نه لګي ښه اوس به د دې اوښ په بدله کې د دې چې کومه کرنسي دا به لګي هلته کې کرنسي بیا د نیک اعمال نیک عمل به هلته کې ورکولی کېږي بیا وما یغلل یاتی بما غل یوم القیامه ثم توفی کل نفس ما کسبت بیا به پوره ورکولی کېږي هر یو نفس لا چې کوم کسبې کړی وهم لا یظلمون او دې باندې به ظلم نه کېږي افمن اتبع رضوان الله آیا هغه څوک چې هغه تابعداري کړله د رضامندتیا د الله کمن باء بسخط من الله پشان دا هغه چا کېدی شي چې اخته دی په غصه د الله کې ومأواه جهنم ټکانې جهنم دی وبئس المصیر ډېر ناکاره ځای د ورتلو دی نو دا دواړه برابر کېدی شي یو سړی جهنم ته روان دی او یو سړی تابعداري کوي په دنیا کې د رضامندتیا د الله نو هم درجات عند الله نو د دې دپاره څوک چې د رضامندتیا د الله پسې ورپسې دي نو د دې دپاره درجې د الله سره والله بصیر بما یعملون الله لیدونکی دی په آسماني دا خلک یې کوي دې باندې بس یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا اے مومنانو مکیږئ تاسو دا کسانو په شان چې کفر یې کړلی وقالوا لاخوانهم وایي د خپلو وروڼو باره کې اذا ضربوا فی الارض کله چې هغوی صبر کوي په ځمکه کې او کانو غزن یا هغوی غذا کوي لو کان او مړه شوي دي یا قتل کړی شوي دي نو لو کانو عندنا ما ماتوا وما قتلوا نو دی وایي که چېرې دی وی زموږ سره نو دی به نه مړه کېدی او نه به قتل کولی کېدی لیجعل الله ذلک حسرة فی قلوبهم د دې دپاره چې الله وګرځوي دا حسرت افسوس پزړونو د دې کې والله یحیی و یمیت الله ژوندي کول کوي مړه کول کوي والله بما تعملون بصیر الله په آسماني تاسو کوي لیدونکی دی ولئن قتلتم فی سبیل الله که چېرې قتل کړی شوئ تاسو د الله په لار کې او متم یا مړه شوئ لمغفرة من الله نو خامخا مغفرت د الله طرف نه او رحمت خیر مما یجمعون ډېر غوره دی د هغه سره چې دا خلک یې راجمع کوي ولئن متم او که چېرې مړه شوئ تاسو او قتلتم یا قتل کړی شوئ الی الله تحشرون الله طرف ته به جمع کولی کېږئ
فبما رحمت من الله لنت لهم فسبب در رحمت الله تو نرم شوی دیتا ولو كنت فظا غلیظ القلب کچروی تو بد زبانا سخت زړه لنفضوا من حولك خامخا داخلك بتلی وې استاد خوانا فاعف عنهم معافی کو دیتا واستغفر لهم وبخنا طلب کو دی پارا وشاورهم فی الامر مشوره وسره کو پکار کی فاذا عزمت فتوکل الله کله چې عزم کې ته وکانو یا توکل کو په الله باندې یقینا الله خو توکل کوون کی یا ځان سپارا په الله باندې یقینا الله خو ځان سپارون کی په الله ای ینصرکم الله فلا غالب لكم کله تاسو امدادو کی نو نشته سوق زورور پتا سمانه سو غالب نشته و یخذلکم او کله تاسو امداد پری دی فمن ذا الذی ینصرکم من بعده نو سوق دی چې امداد بو کی تاسو د الله نه رستو وعلى الله فليتوكل المؤمنون پکای توکل دی کی په الله باندې مؤمنان وما كان للنبي ان يغل ندی پکار پیغمبر له چاغه دی خیانت کی ندی ممکن پیغمبر لا چاغه دی خیانت کی یا ما كان للنبي ندی جائز دی چا د پاره چاغه دی نسبت کی پیغمبر ته خیانت کولو وما يغل اليات بما غل يوم القيامه او سوچ خیانت کی نو راوړي به هغه سوچ خیانت کړي په ورځ د قیامت ثم توفى كل نفس ما كسبت بیا پورا کولې کی یار یو نفس اج کم کسب کړي وهم لا یظلمون او دیمانی به ظلم نکی افمن تبع رضوان الله آیا هغه سوچ تابعداري کړه د رضامندیا د الله کمن با بسخط من الله پشان دا هغه چا کې دې شي چې اخته په غصه د الله کې وما واه جهنم ټکانه جهنم ده وبئس المصير ډېر ناکاره زید ورتلو ده هم درجات عند الله دې لپاره درجې د الله سره والله بصیر بما يعملون او الله لدون کې په اسمان داخله کی کوي الله رب عزت مولا قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي زبا قیمت باسبان ربنا سلام علیکم